چتے خدے ای کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال اگر مقرر کر اید وقت تقاضی لحاظ سردا سے خوا بیا عثمان غنی بیا علی جل مرتضی علی جل مرتضی دا ټول جنتیان دي دا ټول دا د مرګ نه بعد ټول جنت ته تللی دي وای دا مماتي دي مماتي به ستا پلار ای تلیږي د سپو خبرې کوي خلک پراګنده کوي اور حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھول سے کیوں اڑاتے ہو دروغ وای غیرت نه کار اخلاق هغې له ووټونه نه شوي هغه صحابه جمع شو صحابه ټول اولیاء دي که دې کې شک شته الله ته رضا شوی دی قرآن کې راغلی دي ستا زما نه دي راغلي دا هغو راغلي دي رضي الله عنهم ورضوا عنه قرآن کی راغو ذکر راغل دے نبی علیہ السلام تی ہم رضاو اصحابی کا نجوم بیایہ مقتدیتم اقتدیتم زمان صحابہ ستوری دی چیزا چاہ اقتداؤ کا ہدایت پر بیا ممائی نن سپینہ کی دل دی پر صحاباؤ پسی اللہ پیو بل پسی مولا گول ویلا گول کرنا ویتا چاوی دا پخبلا گیلا مکاو دا بلا وکی دا گولا ویمتا تیوا بلا الله یو بل جوړ کول دا څونه عذابونه ستا عمل کې راغله اعمالکم عمالکم دا ستا خپل عمل خراب دی ستا عقیده خرابه ده ستا طرز د حکومت چلولو خراب دی طرز د حکومت هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودل دی موږ د هغو امتیان یو طرز د حکومت هغه دی چې صحابه هم ښودلی دی هغو حق تمام کړی دی هغو چا سره زیاتې نه دی کړی ته چې د خپل د طرفه د قیمتونه د څیزونو زیاتی نو زه تا نه تپوس کوم چې قبر لا لاړې بیا دله ماتې کې هلته داړې بیا هلته جاړې بینګې دې لاړې بیا به څه کوې تا قرآن زده کړه نو انشاءالله ته به دا حرکت نه کوې ته به دا حرکت نه کوې پروس کال طالبانو حکومت راغی څه کال هلته امن دی څه کال هلته امن دی ستا د امن نشي ته پخپله په امن کې نه یې امنا گل بشی گل نه خوشبوئی راځي د ګلو نه خوشبوئی نه راځي کم نظام پردی دی دا ګنده دی کم نظام د اسمان نه راغلی دی هغه نظام دی هغه څه دی دا به منې ما چې څه ووایي دا 100% صحیح دي داسې د مور زوی نشته چې هغه وایي دې کې دا نقصان دی شریعت نظام الهي دی شریعت نظام الهي زه تا نه تپوس کوم ته هم زه ښه پوهېږو که الله ښه پوهېږي کم ذات چې د اسمان موټایي 1500 کاله لار پیدا کړې ده ستا لینکر 15 انچې دی او مستري ته دی وایي 4 کړ نو سبا هغه چت په 4 شو دا 1500 کاله لار د ځان نه هلند د مشکات کې راځي دا په ترمذي کې راځي دا ابن ماجه کې راځي یعنی موټایي 1500 کاله لار ده الله اکبر دا سوا سماوات و اسمانونه جوړ کړي دي دا پیدا کړي دي اوس پوری چاغې له چپس نه دي ورکړي رنګ چا نه دی ورکړی اوس پوری هغه سیدي څو زمانه وشوه هغه ذات هغه انصاف را لېږل دی تا د پردۍ لار اختیار کړه بې انصافه تا دې خدای ونیسي تا دې خدای ونیسي دا امت باندې رحم پکار دی زخم نه دی پکار ماشاءالله ماشاءالله مفتی شفیع رحمه الله خپل تفسیر کې وایي علم علما دینی مدرسې لکه دا علم علما دینی مدرسې خانقاهونه مرکزونه دا د سالم دنیا د کائنات روح دی روح چې وځي نو کینتري واخلي بیلچا وایي قبر جوړوي هسې نه جوړوي سلو کالو ته ورسېږي څه نه جوړوي کله چې مړ شي نو بیا هغه قبر جوړوي داسې ده که نه ده دې کلو کې دغه شان ده مفتی شفیع صاحب وایي مایاناز تفسیر کې معارف علم علما دینی مدرسې خانقاهونه مرکزونه د دین چې دي څومره دنیا باندې دي دا د سالم کائنات روح دی پوکې کلمه چې علم علما دینی مدرسې خانقاهونه مرکزونه د دین د دنیا نه پورته شو دا نظام الهي به ختم شي دینه مطلب و اخلاق فوتونو مینی فوتونو
پوټونو مینې پوټونو مین کېږم دا پردی کاروبار دی دا د صحابهو ټیم نه دی کړی صحابه جمع شوي دي کوم یو د بادشاهي لپاره پس د نبي علیه السلام نه منتخب دی ټولو اتفاق په دې وکړو چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یاره ښه مې درته ووایي که بده مې ووایي که بده یې زما په مخ سپېړه راواچوه وګوره په ګاونډ کې او د دین قایم شو مدرسې برحال شوې ستا په دې ملک کې اسکول لا باقاعده شته دی ګرانټ سنیمې له به وي زما خیال سره دیني مدرسو له قانون نشته خدای دې ستا قانون تباه او برباد کړي خدای دې ستا قانون تباه او برباد کړي خدای دې ستا قانون تباه او برباد کړي ته څنګه مسلمان یې ته څنګه مسلمان یې دیني مدرسې خانقاهونه علم علما دا د سالمې دنیا روح دی کله چې دا روح لرې شو د اسمانونو ازمکې هر څه برباد شي څومره اهمترین خبره ده او عالم ورته سپک کارېږي وایي دی دهشتګرد دی نو زما 90 سالونه ورته ما څو تنه وژل دي وایي ستا پلار ستا مور ستا ښځه چې ته یې اریان کړی څوک یې وژل دي ای خدای دې ووهه ټول دروغ وایي چا نه دي زده کړي دي علما د الله نیکان بندګان دي داسې ده که نه ده نن به جمع شو الله دې دا قبول کړي دا بچي دا به بیا علم ته لېږئ یوازې حفظ نه دا به علم ته لېږئ دنیایي تعلیم منع نه دی شهاده پورې تعلیم دا موږ په خپل مدرسه کې لسم پورې کوو پاړې زده کړي حساب زده کړي ما سره داسې مدرسینو سراجي ویل ده چې هغه بهترین علما وو لیکن اسکول یې نه وویلی نو یې موږ په دې نه پوهېږو یو پکې مولانا حمدالله صاحب ودالایي استاد العلما وو زموږ شاګرد وو دارنګې زموږ د شمدړۍ صاحبیان د دې ستاسو علاقو ډېره زمانه یې ما سره وکړې وه داسې ډېر وو نو هغه علمي میراث هغه زده کېږي هغې ته نبي علیه السلام نیم علم ویل دي زه ستاسو نوکر یم دا غلط څیزونه د ملک نه اوښکلو کوشش وکړئ اوښکلو غلط څیزونه پورې نه راغلي دي کوم ځای نه چا چې قرآن لاس کې اخیستی دی بیا یې لته راچولې ده تاسو لیدل ده لته یې وله راچول ده پنډوس یې ترې جوړ کړی دی بیا ورته وویچول دی بیا بل پاسه ګرځېدلی دی ته د هغونه تعلیم حاصله یې خدای ته ووایي ته هم هغسې شوې که نه هغو قرآن پاڼې وسوې تا د قرآن احکامات وسله ستا د هغو څه فرق دی دا ما 100% صحیح وي الله پاک دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي دا بچي دیني تعلیم ته لېږئ دنیایي تعلیم پې وکړه شهاده پورې خو کافر کوئ مه کافر کوئ مه کافر کوئ مه الله اکبر घर को आग लगी घर के चराग से मंगा मशरकौ जगत दिन दुमर लई लगा आसमान दजमा के ना आसमा का आसमान ना दावो कारून उमदासी अफगानिस्तान गावन के او علماء مشران دا سیدا کنه دا ستاسو په ملک عالم چې تمشر راغل دی او دا دهشتګرد دي دا فتوی پوری ناراضي دا فتوی نو د علماء سره به پیار کو محبت به کو لاس پورته کوي دا قصیده دین علاوه بل شته نه وجود نشته تاسو نه چا دوکه وکړه تاسو نه چا دوکه وکړه الله اکبر آیا د صحابه دور کې دا شروع و چې راځي وټیم وکړو چې کوم بادشاہ کو کوم نن دور داسې دی چې د حق سره په زرو کې یو تن وي 999 بلې غاړه نو چې 999 بلې غاړه یو دم داغه حکومت راغی دا شی طبعا خراب دی ځان پوه کا دا طبعا خراب دی لستنا علماء وای مور سره میرے مور سره نکاح نه کیږي میرے مور سره
اب آیات پیش کی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم آیات تے دا وزنی دے چې نکاح مکوئ د هغې سره چې ستاسو پلرونو هغې سره نکاحونه کړي دي نو یوازې پلار مراد نه دی نیکه هم راغی ور نیکه پکې هم راغی د پلار په طرف نیکه هم راغی د مور په طرف نیکه هم راغی ځان پوه کا ځان پوه کا ځان پوه کا مگر 200 کسان راپورته شو هغه وایي د میرې مور سره نکاح روا دی ستاسو دلیل دی هغه تا ته قرآن نه پیش کوي هغه تا ته به دا پیش کوي چې دا خپل ټبر چې دا هم زنانه ده دا مور هم زنانه ده دا خور هم زنانه ده دا ویره هم زنانه ده دا خورزه هم زنانه ده دا لور زنانه ده دا نوسای زنانه ده د زنانه والي کې فرق شته وای نه ډاو تبه کله پوهېږي ته چې قبر له لارې ماتې کې دغه ځای بیا به پوه شي خو بیا به جاړي غلط کار پسې مزه اکثریت لین چې دی دا بله لار ده دا د دوزخ لار ده الله دې زما ستا حفاظت وکړي دا د دنیا زندگی نن ده نو سبا نه ده دا د دنیا زندگی نن ده نو سبا نه ده دا تاسو چې کوم قبرونو کې دفن کوئ کله کله انتلار شئ ودرېږئ آپ بیتی کیا ہوا دا واقعي خلق ته د پټو کې پاتې کېدل دا د او پټیو پکې پاتې کېدل د ځمکې وي د میخې وي غویانو څارویو څه شو ته به کله پوهېږي زموږ شیخ زکریا رحمه الله یو مکتوب ما ولید د ګنګین په جامع مسجد کې 50 سال مخکې ما ته 29 سال درس د قرآن هم کړی درس د مشکات هم کړی ټول زما معتقد شو قرآن درس کوئ د علماو ته وایم قرآن د مشکات درس کوئ به لاس پورته کړئ دا سودا وشو زما 20 روپۍ ولګېدې دا سودا وشوه کله چې د قرآن د حدیث درس شروع شو په باران د ځمکې سمیږي په قرآن او حدیث درس باندې د زړونو سمیږي که نه سمیږي ماشاءالله شیخ زکریا رحمه الله لیکلي دي و یو تنو نوابو لوی دولتمندو ځمکې خاوندو په هغه ځمکه ګرځېده د هغه د خولې نه وختل دا زما ځمکه ده دا زما ځمکه ده دا زما ځمکه ده وی هغه ځمکې نه قدرتي اواز راغی ستا په شان له ډېر تېر شو دغسې ده که نه ده ستا په شان له ته به هم تېر شي د اوسه ته به هم تېر شي سړی هوښیار هغه یو دم لاړ یو عالم نه تپوس وکړو ته هغه چا نه تپوس کوې چې هغه د کافرو در سبق ویل دی خدای تا پوه کړي خدای دې تا پوه کړي عالم نه تپوس وکړو چې داسې چل وشو زما ځمکه ده زه پرې ګرځم ما وې دا زما ځمکه دا ځمکې نه اواز راغی ستا په شان ډېر تېر شو اوس څه وکړم عالم نه تپوس وکړو غټانو نه زما سخت دشمنی ده که ته نه پوهېږې ته به حیران شي عالم نه تپوس وکړو هغه به ستا دې ځمکه کې کومه ښه ټوکړه ده ستا په نیز باندې هغه جومات مدرسې خانقاه مرکز له ورکړه کوم ځای کې د دین کار کېږي او دا خو اسانه ده بس وشوه سودا وشوه پاک ځمکې بیا روان دي جومات له مدرسې له ورکړه تا ته ویم جومات مدرسې له ورکړه دا ته چې کوم لینډ کې لګیا دی نه توبه نصوحه وباسه هغه ځمکه چې ورکړه د خدای په نوم باندې بیا په هغې روان دی هغه ځمکې نه اواز راغی اوس زه ستا شوم اوس زه کوم زنانه سره چې نکاح وشي هغه ویلی شي زه ستا شوم که نه الله اکبر ما درته سپینې خبرې وکړې تورې نه بچي علم ته وباسه دا پاکستان زمونږ دیني مدرسو نه ډک دی داسې دی که نه دی خو دې نه بره خو آبادۍ شته نه دا سالم پاکستان ډک دی لکه اسمان د ستورو نه ډک دی
دا پاکستان د علماء ستورونه ډک دی ماشاءالله ماشاءالله ډک دی هر ځای کې د قرآن درس کېږي زمونږ مشایخ د پیډۍ شیخ د پنجپیر دارنګ احمد علي لاهور احمد علي 70 سال مخکې زه په درس کې وم 70 سال مخکې زه ته حیران پاتې شوم چې دا څومره لوی انسان دی 70 سال مخکې دا علماؤنو دا ملک ډک دی دیوی دا علماء دهشتګرد دي ګوره دی چانه پیسې اخلي ښه دی چانه پیسې اخلي دی چانه پیسې اخلي چې دا دهشتګرد دي خدای ته ووایي موسی علیه السلام ته فرعون دهشتګرد ویلي و قرآن کې راغلی دي نبی علیه السلام ته دهشتګرد ابو جهل ویلي و ابو لهب ویلي و هغه ابو جهل ابو لهب عتبه شیبه هغه وخت نه واخله اوسه پورې چې دا 1445 شروع دی 1400 دا محرم کې شروع شو 1445 الله اکبر سوال لا ثواب 45 سال تر اوسه پورې ابو جهل ابو لهب دا په سخت عذاب کې مبتلا دي ته ځان ویښ کړه ته ځان ویښ کړه دا په سخت عذاب کې مبتلا دي هغه نبی علیه السلام ته دهشتګرد ویلي بیا وروسته دقسې شوه دا پاکستان د حق پرستو علماو د هغې د مدرسو نه فل ډک دی بیا حق پرستو علما چې هغه خالص د انبیاو جانشین دي وارثان دي دا ملک ډک دی هغه د افغانستان طلبه علماو په دې ملک کې هر مدرسه کې پاتې شو هلته لاړل شریعت نافذ شوی دی که نه دلته به کله راځي خبره دلته به کله راځي تاریخ کم دی دا مې درته ځکه ووایي چې ته ویښ شي دا علما کار کوي علما د پنجپیر شیخ او د فیلډای او د قرآن درس عام شو که نه دا د غرونو ته زم دنیا مخلوق جمع شي هر ځای کې هر کلي کې هر محله هر جماعت کې د قرآن درس شروع دی نو د قرآن درس ښه دی که د انګریزي ښه ده تا چې اسمان د دین جوړ کړی ته څنګه مسلمان یې نو موږ دا وایو چې هر کلي هر جماعت کې د قرآن درس عام شي دا درس دقسې دی لکه د اسمان نه بارانه اوبه په دې ځمکه لګي نو دا ځمکه پھل فروټ کوي که نه کوي نو کوم زړه ته چې قرآن ورسېده دا زړه به انقلاب راولي لکه ګاونډیانو کې راغی که نه صحابه انقلاب راوست که نه په سالمه دنیا انقلاب راغی ما د امیر معاویه قصه درته وکړه شپه تېره شوه سهار اطلاع راغله چې په هېڅ ځای کې غلا نه ده شوې ستا پاکستان کې خو به غلا بلکل د سره نه وي ما رښتیا ووایي که دروغ نو دروغ تصدیق کوي د رښتیا تصدیق نه کوي دا ولې دا چا وي دا په خپله ګیله مه کوه د بله دا چا دا په خپله ګیله مه کوه د بله وکې د ګله خبره کوم درته بله هر کلي کې د قرآن درس شروع کړه په بارانه په اوبو باندې په نهر باندې پټي سمیږي ستا یقین دی زمینداره نو په دې یقین وساته چې کوم ځای کې د قرآن حدیث درس دی هلته به انقلاب راځي هلته به څه راځي دا انقلاب انګریز نه خوښوي د هغه ذریت یې نه خوښوي د هغه مریدان یې نه خوښوي زه عاجز زه دا خوښوم ته به یې خوښ کړې نبی علیه السلام دغسې ویل دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا بخاري کې راځي مشکات کې راځي غوره انسان هغه دی چې قرآن یې زده کړه او بل ته دا د رسول الله وسلم په دې دوو شونډو راغلی دي راوي ته روایت کړی دی شونډو ته ولې کتلي دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ته زما شونډو ته ګورې صحابو د نبی علیه السلام شونډو ته کتل دي او دا الفاظ ویل دي غوره هغه دی چې قرآن یې زده کړي دا دنیا ټوله ستا شوه زه تا نه تپوس کوم ته به ورسره څه کوې دا غر ټول سونه شوه یوازې یو تن مالک شو تا نه تپوس کوم ته به ورسره څه کوې ستا به خوب ختم شي
دیگه نسو راغه تھیلے ډکه کړه د سونی ویړه هغه نه راغی یا الله دې پریشان شو په لکاو خلک نوکران کړو بیا پاغي باندې خاص کسان نوکران کې زغلا کې مدال وای او ځان دې مصیبت کې واچو دا قرآن زکا دا بل توفیا په دې باندې عامل وګرځاو زنانو ته دې تعلیم ورکا دنن تقریبا 35 سال مخکې زما کشرور مفتی عبید الرحمن شو وفات شو نو ډیر ښه قابلو من لاړو جامع شرفی ته مولانا فرد الرحیم مدد العلی چونکہ من یو وقت فارغ یو نو ما ته وی مولانا ہم سے غلطی ہو گئی میں ولی من پدی نارینو محنت کوم تعلیم ورکو دینی امګه زنانه پرې خو دې موږ خطا شو چې هغه د الله سومې زه فورا پوه شوم بیا فورا موږ انتظام وکړو هغې لپاره نو زموږ رسول بنات کې اوس 600 زنانه سبق وایي بیا بیلو کې زموږ څلور درسونه قایم شو دوه د بناتو دا دوه د بنین شو په هغه بناتو کې دوه کاله مخکې کوم درس قایم شو مستقل یو بلډینګ زما وروغي تبر راکړ مستقل یو بلډینګ شوق پیدا شو ځکه زه غلا نه کوم ټولو عقیده پیدا شوه چې دی د خیر کار کوي زه غلا نه کوم غلا نه کوم غلا نه کوم غلا نه کوم هغه حواله کړ موږ هلته بچی مقرر کړ فارغ التحصیل نو هغه یو بچی هلته په شعبان رمضان کې درس د قرآن کوي نو 500 زنانه ناست دي دا به ښې که بده به وي بیا بله زما بچی د هغه درس کوي رشیده کې هما کوټ کې هما 500-400 زنانه جمع کېږي کومه خبره ښه شوه اوس ته په دې خپل کلي کې محله کې غور وکړه آیا دا صورت شته نشته موږ دا کوشش کوو د دې وجه نه اهل علم دا بېدینه خلک نه پسند کوي دا چې بربنډ ګرځي که نه بربنډ یا خدای پاکه بربنډ څوک ګرځي ویان میخي ګډي بيزي نه پرتوب دی نه کمیس دی نه جاکټ دی انا په خپو باندې څه شی شته انا څه څادر دی نه شړای ده په بازار رواني هغه ټبرې مخکې روانې څو قبضه ونکړي ټبرې مخکې روانې هغه کور والا ورپسې رواني هم باقاعده ورپسې داسې دي کله کله شوق وجود وي ته مې کولی شي ته ویلې دا بازار دی بابا اولئک کالانعام بل هم اضل دا قرآن کې راځي الله داسې خلکو ته څه وایي دا ډنګر دي بل هم اضل ډنګر پوهېږي اوله شعور نشته دی نشته ډنګر څنګه شعور لري دا ډنګر سړېږي ته ګورې زمینداره دا ډنګر سړېږي کم پانا بوټي هغې نه منع دی هغې نه یېرېږي ما ته ووایه دا په کوم کتاب آسماني کې هغو دا سبق زده کړه دا په کوم قاضي خان عالمگیري فتاوی کې هدایه کې زده کړه دا څنګه زده کړه دا ټول شی خوري چې والا جایز دی او تورپاڼې نه یېرېږي دا کوم ماسټر یا تا ما نه سبق زده کړه ډنګر پوه دی ادې نه دی پوه الله دې دې ملک باندې داسې حالات راولي چې موږ خوشحاله شو موږ خوشحاله شو موږ څو بجې دي وای خدایا پاکه زه راغلم ستاسو محبت پیار مې ولید الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي دا میندې خویندې دوی ته د قرآن درس کوئ دوی ته د قرآن درس کوئ قرآن درس سره انقلاب راځي زما هلته لاؤډ سپیکر 100 کارونه بند دی ولې هغه اواز بار رسي که نه 100 کارونه بند دی 100 کارونه نور هر آزاد دي د قرآن درس 100 کارونه بند دی تا اندازه ولګوله تا اندازه ولګوله یو تن ما خپل په زړې مدرسه کې درس کړ دا نوی ځای لا نو جوړ نوکر یې راولېږه نوم یې نه اخلم نوکر زما معتقد و زمونږ ګاونډي و زمونږ چورې و ما ته راغی استاد جي
هغه پلان کې ما ته داسې ویل دي چې دته ووایه چې دا لوډ سپیکر هارنې دا کوم ډنډه ده فور او دا بجلی د دې د به بند کړي مې هلکه ولې وایي زه نه اورم ته داسې خلک مشران کوې ته داسې خلک مشران کوې ته به کله پوهېږي تا دې خدای پوه کړي مې هلکه زه خو هغه نه کرایه نه اخلم نو هغه وخت کې بټګرام ضلع نه وه د هغه ډیپټي په بټګرام کې لګېده جزوي طور سره ما هغه هلک ته وایي کېنه کېناسته طالبان ناست دي ډېره لویه زمانه وشوه ما وی لاس پورته کړی لاس ټولو پورته کړی یا الله دغه سړی چې نوم یې نه اخلم که دی د هدایت قابل نو تا ته علم دی ما ته نشته نو هدایت ولا ورکړه ډېرو ته هدایت ملاو شوی دی یا الله که ستا علم کې دی چې د هدایت قابل نه دی زه عاجز دا وایم د قرآن درس بندی چې په 2 ورځو کې دننه د ده بدن ټوکړې ټوکړې کا ستاسو غوږ دی د ده بدن ټوکړې ټوکړې کا نو زما روایت دا دی چې دی بیا بټګرام نه اوږی ته تللی دی خو لطیف دلته ځي راځي هغه وینا زما روایت دا دی چې دا اوږی بیا نه لیدلی بیا دا یو واقع د دنیا دی هلته پې تکلیف راغی اوږی ته نه دی راوستی هلته نه یې په بټولو په کوش باندې ابټبار ته رسول دی ابټبار ته یې ورسو او ډاکټرانو ملاحظه چې وکړه ویې دی میو هسپتال ته ورسوی د لاهور نو میو هسپتال دروازه داسې ده د جامع اشرفي دروازه یې داسې ده آمنے سامنے هغې ته یې ورسو ابھی جی پھر کیا ہوا بیا څه وشو بیا څه وشو څه مودې نه پس ته د هغه سړي زنانه زموږ کور ته راغله بچي دي ورسره واړه ته ما پېژنې مې زه خو نه پېژنم ما لیدلی نه یې وایي زه د هغه فلانکي ټبر یم دا د هغه بچي دي مې هغه کوم ځای دی اوس نو په ورو په ژړا شوه ستا غوږ دی که زما څه غوږ دی په ورو په ژړا شوه د الله کار کوه الله ستا کار کوي په ورو په ژړا شوه چې دا د هغه بچي دي هغه مړ دی مې کله وی تا د هفتې وینا سوال کړی و الله ته هفته کې دننه په هغه میو هسپتال کې د هغه بدن دا ټوکړي ټوکړي جوړونه جدا شوي بابا ځان پوه که ځان پوه که جو پوه بشي ځان پوه که پوه بشي د الله دشمنانو پسې مزه او د الله دوستانو پسې ځه ښه دوستي ښه ده غلطه دوستي به تا خراب دا به څه کي خراب کي زمونږ د عمل د اغیارو نه ډک شو زمونږ د عمل کې د قرآن و سنت نه منې که ډېر مدرسې روانې شوي دي ډېر مدرسې هغه بلډوزر کړي دي ډېر مدرسې د هغې بچي هم وجلې دي تا ته پته ده ما ته پته ټول پاکستان ته پته ده هغه چې چا داسې کړو هغه ته ما دومره سوال وکړو یا الله پاکه ده باندې داسې بیماري ولګه چې د هغې نوم دی لا یموت فیها ولا یحیا لا یموت فیها لا یموت فیها ولا یحیا په خپلو سترګو مونږ ولیدل په دې سترګو ولیدل او بیا د دنیا د عذاب نه چې د خدای خلاص کړ نو د آخرت عذاب اوس شروع دی څه دی شروع دی تا ته نه ښکاري ما ته نه ښکارېږي حدیث نبویه چې ګورې قرآن چې ګورې تا دا سترګې به ورته داسې مخامخ شي الله پاک دې زموږ ستاسو ناسته قبول کړي په خپل دربار کې په ښه اراده تاسو راغلی ضرور راغلم کېناستلو ما یو ټکی خبره نه شو کولی هم یې کړې دا څه وجې نه دا د دې قرآن پاک خپل عظمت دی څه دی عظمت دی دعا به وکړو الله دې ټول خوشحاله خپل بچي علم ته